بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. عزتمندو دا زموږ خوش قسمتي ده چې الله رب العزت په دې کلي کې د قرآن کریم خدمت لپاره مرکز جوړ کړی دی. دې کې هر کال مختصر دوره کې په دې مختصر دوره کې لوی علماء کرام، لوی مشایخ اسلام هغې راځي د قرآن کریم د فهم حاصلولو لپاره. نو ډېر علما څخه دې کال هم راغلي دي چې په هغې کې زموږ امیر اشاعت توحید و سنت ضلع پېښور حضرت مولانا محمد امیر جان صاحب هغه هم راغلي. دا زما لپاره خوش قسمتي وه چې د دوی سره کښېنم او د دوی نه تپوسونه وکړو او مختصر وخت کې مختصر سوالات مخکې وړاندې کوم. انشاءالله د هغې جوابات راکړي. حضرت صاحب ته شکریه. اول صاحب تعارف کول غواړو چې ستاسو پوره نوم څه دی؟ جزاکم الله خیره. زه ستاسو شکریه ادا کوم مولانا فضل الله صاحب او د هغې نه پس شکریه ادا کوم ستاسو چې تاسو زموږ غونډه کې خلکو نه هغه موږ له ټیم راکړو او بیا د تپوسونو او وخت راکړو. الله دې تاسو له ډېر اجر درکړي. زما نوم دی محمد امیر جان. او لیکوالي کې والدینو یا استادانو په کوم نوم یادول؟ بعض اوقات محبت صرف امیر جان باندې والدینو صرف امیر جان. والد محترم څه نوم دی؟ والد احمد صرف. ستاسو تاریخ پیدایش څه دی؟ زما تاریخ پیدایش 1986. ماشاءالله. خاندان قبیله سره؟ خاندان قبیله زموږ کسان ښه. ستاسو دې وخت کې سکن کوم دی؟ زما دې وخت کې زه پېښور کې پاتې کېږم. ماشومانو تعداد څومره دی؟ زما خپل ماشومان په 3 هلکان دي، 2 جینکۍ دي، یو جینۍ وفات شوی. هغوی مسؤلیت څه دی؟ هغه یو هلک زما په فرسټ ایئر کې دی او حفظ هم کوي او یو 12م کړی دی فلحال فارغ دی سکۍ نه او یو ماشوم دی شپږم. تاسو خپل وړوکوالی کوم ځای تېر کړی؟ زما خپل وړوکوالی په ګبرال. تاسو په ذاتي توګه ګبرال؟ د ګبرال. د پېښور ته کله راغلي؟ پېښور ته زه خو 1983 کې راغلی وم. دلته دارالقرآن کې ما د حضرت شیخ القرآن څخه غونډه دوره وکړه. د هغې نه پس بیا ګبرال کې مې پاتې شوی وم. دلته شروع کړم او سبقونه مې ویل. بیا چې کله سبقونو نه فارغ شوم نو 1991 کې زه پېښور ته تللی وم. د هغې نه مخکې زه مانکي شریف کې پاتې شوی وم په 88 مانکي شریف کې پاتې شوی وم تقریبا. بیا هلته انقلاب او د انقلاب نه پس بیا دلته رالم طور پنځه نه بیا حضرت شیخ 1991 کې پېښور ته ولېږم. ماشاءالله. تاسو ابتدایي عصري تعلیم او دیني تعلیم کله شروع کړی دی؟ عصري تعلیم خو ما نه دی کړی، تقریبا بس درېیم څلورم پورې ما خپل کړي او دیني تعلیم ما کتابونه اکثر په رستم کې کوم مدرسو کې سبقونه دي؟ رستم کې پاتې شوی یم او سوات کې مظهر العلوم کې پاتې شوی یم. سن فراغت تاسو کوم ځای نه او کله شوی؟ سن فراغت زما د پنځیر نه او پنځیر کې زه 90 کې کوم علماؤ ته قرآن کریم زده کړی؟ ما قرآن کریم صرف د باچا صاحب نه او پنځیر کې شیخ القرآن 3 کاله پاتې شوی یم شیخ القرآن سره او وړه دوره مې د وړې دورې کړې شیخ القرآن سره او 3 ځله لویه دوره کې پاتې شوی یم او بیا بس قاعده محترم. اول ځل شیخ القرآن رحمه الله سره ملاقات کله شوی؟ 1930 او په دې کال باندې داسې مشهور عالم علما څوک موجود او په دې کال کې په لویه دوره کې میر سمیع الحق صاحب او د غاړي نور لوی علماو او مولانا عبدالرحمن صاحب او لوی علما د کوټې علماو د هغې بعضې نومونه ما نه پسې هېر دي. د کوټې علماو او د سوات علماو او د نور لوی علماو. بیا د هغې نه پس وړه دوره او وړه دوره کې شیخ ولي الله صاحب او شاپور شیخ او دغه کال باندې رسمي چې کله وړه دوره وه هغې کې شیخ ولي الله هم او شاپور شیخ هم او نور علما. ماشاءالله. شیخ القرآن رحمه الله څنګه شخصیت؟ ډېر بهترین شخصیت او قرآن ډېر لوی عالم او هر یو سړي به چې وکته دا یې به دا خیال و چې زه ټوله مینه ما سره ده او ناست به پاس مجلس هر یو سړي چې دا توقع کوله چې دا ما سره ډېر محبت کوونکی دی او ډېر مینه کوونکی دی. هغه وخت اګر چې موږ واړو خو موږ سره به ډېر مینه کول. تاسو څنګه چې وایي چې قرآن یو ماهر عالم
لازمي خبره چې سړی ماهر عالم نو هغه خلک برادري هم راځي مباحثې راځي جګړه راځي داسې واقع شوي دي تاسو چې هغه سره موجود وي او مناظرې شوي د مباحثې نه چې 30 سنې وروسته خو ما اول ملاقات هغه سره 30 شي او 30 سنې وروسته هغه سره دا مناظره نه ده چې دا به مناظرې نورو علماو کولو او هغه په هغه وخت کې هغه سره آخري وخت شیخ القرآن مولا ستاسو خواله راغلی تشریف راغلی هلته نه سوال موږ سوال کوو طالبانو او هلته موږ تنظیم و تنظیم والا راوستي تاسو په کوم نظر ګورئ شیخ القرآن مولا توحید سنت خدمت څنګه کړی نو موږ ته چې څومره نظر کې راځي نو د هغې باندې شخصیت موږ نه لیدلی په هر لحاظ د مجاهدۍ په لحاظ سره د علومو په لحاظ سره مهارت د قرآن او سنت په لحاظ سره د عدت په لحاظ سره او د دیني علومو په لحاظ سره اخلاق او د عاداتو په لحاظ سره د علم په لحاظ سره موږ د هغې نه بهتر شخصیت بل نه وکړي د شیخ القرآن مولا تلامذه سره ستاسو رویه څنګه تلامذه اوس پرې الحمدلله خرج شیخ القرآن مولا داسې بهترین قول نصیحت تاسو ته یاد او ډېر خپل درسونو کې د هغې اکثر اقوال نقل کوو وایي دین علم تاسو قائد محترم شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طیب طاهري صلی مولانا زده کړه کړې او ما په د هغې نه وروسته د قرآن چې څنګه زده کړی دی او څنګه چې زه ویم ما دواړو شخصیتونه قرآن ویل او کار کې د باچا صاحب نه قرآن د قرآن کریم تفسیر نه علاوه نور کتابونه تاسو ویل قائد محترم قائد محترم ما کتابونه او سنت هم څه نه ویلي الفان هم څه نه ویلي او نور کتابونه هم څه نه طالبانو کې بهترین ملګری څوک زما ښه ملګری ما تر دې تر اوسه پورې ما سره ملګرتیا کړې ده مولانا حبیب الله صاحب چې هغه دلته د قرآن کې مدرس پاتې شوی او ناظم تعلیمات پاتې شوی او اوسه پورې ما سره ښه ملګری دې حساب تدریسي خدمت سره خو زه د درس کوم په پېښور کې او زما تقریبا 9 ځایه که پوره میاشت کې راځو نه پوره میاشت نه روزانه نه ماشاءالله سز اهتمام مدرسه شته تاسو مدرسه کوم کوم قرآن درسونه کوي چې دغه په خوګي په کنو علاقه خپل کلی کې او خوشاله علاقه ماشاءالله د عوام مزاج تاسو څنګه درس کوي نو خامخ عوام خو نست ما سره د عوام مزاج ډېر بهترین دی زما په درس کې د روزې په درس کې زما په تقریبا درس کې 60 عوام طالبان شاګردان هم ډېر لاسه قابل کله شاګردان تاسو چې یاد شته زما شاګردان اوس په نوادي د وحدت بورډ باره کې تاسو سره راځي دا ولې جوړ الحمدلله دا ډېر ښه وشو چې وحدت بورډ جوړ شو او دا دې وجه دا ده چې موږ سره وبېدتیانو خرج نه کوله وفاق والو خرج نه کوله او موږ به هغې ته قسم ته محتاج او غلامۍ جوړ الحمدلله چې خپل بورډ شو اوس موږ هغې ته محتاج یو په یو لحاظ سره نه یو څه تجویز دین کې شته تاسو بورډ لپاره زما د بورډ لپاره دا تجویز دی چې حضرت شیخ صاحب او حضرت المدرس الاسلامي صدر هم دی او هغه دا بورډ باندې هم دی زما دا تجویز دی چې د مزید ترقۍ دپاره د بورډ د مسؤلینو یو اجلاس وشي او د هغې ته هدایت دا وکړی شي او د هغې د ترقۍ دپاره حضرت شیخ چې هغې ته هدایت وکړي او هغې د بورډ د بیلو دپاره نور اقدامات وکړي نو دا به ډېر بهتر وي جناح صاحب وابستګي د کوم زه د طلباو تنظیم په هغې کې وم د هغې نه نوجوانانو تنظیم په هغې کې وم او د هغې نوجوانانو تنظیم لپاره د مشرانو تنظیم کې یم مرکز سره ستاسو ربط تعاون څنګه دی نو بس ربط زما مرکز سره الحمدلله ډېر ښه دی جماعتي شورا کې ستاسو شرکت څه پکې دی زه صوبایي شورا ته هم راځم مرکزي شورا کې هم یم او شورا کې پابندۍ سره ضلع پېښور تاسو امیر یم تاسو خپل شورا د ضلع پېښور مطمئن او کارکردګي څنګه ده بالکل بهترین کار ملګري کار ما څنګه روان ډېر بهترین طریقې سره کار جماعت ته څه عہده ملاو شي امیر یم دغه ضلع پېښور دین علاوه نو څه ډیپلین ملاو شي د دین علاوه د رابطه کمیټې امیر مرکز تر تاسو داسې کار واله شي چې د کتاب او تصنیف شو یا څه حکم او یو تصنیف ما کړی و جی د تقریبا 2600
زمونږ د علاقې یو عالم هغه شیخ خان بادشاه باندې رد کړی و د قطر والا خان بادشاه چې کوم دی هغې باندې رد کړی و بیا حضرت شیخ شورا کې ویلي چې نه چې د هغې جواب وکړي ما د هغې جواب وکړو السیف القوي على کې غوي ماشاءالله نو هغه بیا ما لیکلی و او په هغې نعمان په اخو نه نه هغه نه دا په نعمان السیف القوي ماشاءالله هغې امیرجان په نوم زموږ بعضې ملګري دي علما سستي کوي هغوی دپاره تاسو څه رایه ورکول غواړئ چې لکه دوی سستي ختمه شي جماعت پرېږدی شي هغې دپاره خو زمونږ خپل ضلع کې دوه طریقې دي یو دا دی چې موږ هغه شورا ته راوغواړو شورا کې هغې ته هدایت وکړو هغې ته ترغیب ورکړو تنظیم ورکړو او دویم طریقه زمونږ دا ده چې موږ خپل ضلع کې کمیټي مقرر کړې ده چې کوم مسجدو کې لږ سستیا پاتې راشي که کمیټۍ والا ځو او د هغې خواله هغه ته ترغیب ورکوو هغه بیا راغواړو او هغې چې کوم سستی وي هغه سستي موږ د هغې په طریقه باندې لرې کوو یا که د هغې په ذهن کې څه خدشات وي اعتراضات یا را اعتراضات لرې کوو مرکز په هکله باندې یا د جماعت په هکله باندې څه خدشات وي هغه لرې جماعتي حکم سره چې اول ځل ملاقات کوئ تاسو وړومبی تپوس څه کوئ موږ د هغې نه وړومبی تپوس د هغې د خیریت تپوس کوو د کور د خیریت د هغې د صحت او بیا د هغې نه تپوس کوو د هغې درسونه چې ستا درس شته نشته که درس نه کوې یا نه کوې ولې نه کوې د هغې نو په دې طریقې تپوس کوو چې درس نه وي نو هغې له درس مقرر کړو او چې درس وي نو هغه کوي نه نو هغې له باندې ترغیب ورکړو او بیا د جماعتي د کار چې ستا د جماعت سره وابسته څنګه د کار څنګه دی کار پرېږدې یا نه دی تا ته پته ماشاءالله تاسو څنګه د قرآن کریم درسونه کوئ نو ستاسو ذهن کې دا خبره څه راتلی شي چې د قرآن کریم د درسونو خورولو ځای څه بهتره کېدای شي چې خور قرآن د دې لپاره بهترین طریقه دا ده چې ماحول سازګول او د ماحول د سازګېدل نه پس بیا هغه درس شروع کول او ملګري جوړول عقیده او عمل جوړول او د عقیدې او د عمل نه پس بیا هغه له ترغیب په دې باندې ورکول چې ته جماعت کار دغه یو تصنیف نه علاوه نور تصنیفات شوي دي فی الحال نه دي کړي تصنیف یې شروع کړی و هغه ته ورسولو بیا ماشاءالله د جماعت محاله رساله ستاسو په نګرانۍ کې شته او باقاعده محاله رساله د توحید سنت چې کوي باقاعده زده کې تقسیمو او د هغې لپاره موږ یو سړی مقرر کړی دی او هغه نورالله کتوزی دی او هغه دا رساله تقسیموي هم او اخلي هم ورکوي او بیا پیسې جمع کوي ماشاءالله هغه مرکزي دفتر ته رسوي تاسیس د جماعت په حوالې سره ستاسو سره د اشاعت توحید سنت بنیاد ولې ایښودل شي ضرورت او د هغې وجوهات یو دا چې په دې ملک کې د توحید کار چا نه کولو او هغه په دې منظم طریقې سره نه کېده د دې جماعت ضرورت توحید کار دوی په دې ملک کې بدعات او د بدعات تک تور تیارې وي او هغه تیارې بغیر د داسې تحریک نه او بغیر د داسې جماعت نه په بل طریقې سره نه لرې کېده الحمدلله شکر الحمدلله کم ملکونو سفر کړی څنګه ما بهر ملکونو کې صرف حرمین شریفین سفر کړی ذریعه معاش سره زما ذریعه معاش خپل د کور د غونډه کې ځمکه شته د هغې څه دغه راځي او تر اوسه پورې دکان کولو اوس دکان نو څه نور څه کار روان د اوس فی الحال نه دی او شته د کار د عقیدې مخالف چې تاسو سره ملاو شي تاسو هغې سره څه برتاو کوئ څه رویه موږ هغې سره ډېر ښه اخلاقو باندې د هغې هغه شکونو د شبهاتو د ازالې کوشش کوو او هغه له ترغیب ورکوو اول د قرآن د درس که اني وي د درس ته کېناستلو که ملا وي د هغه د درس ته کولو او د درس ته کولو خوراک کې کوم خوراک ستاسو زیات خوښ دی زما په خوراک کې پی خوښ او میوو کې کوم یو ډېره خوښه ده میوو کې مې زیاتره د انګور خوښ دي خو خورم ځکه نه چې شوګر رنګونه کې کوم رنګ ستاسو خوښ دی عام رنګونه چې کلر د جامو ملکونه خو دې کوم ملک ستاسو ډېر خوښ دی حرمین شریفین په دې خونو کې عبادات یو په لکونو باندې یو په زرګونو ماشاءالله په کوم خبره ډېر زیاته غوسه راځي غوسه په شرک او بدعت باندې تاسو د قرآن کریم درسونه ډېر اورئ
تاسو کوم عالم چې تاسو وخت هغه چې هغه اخیستی درس اطمینان په درس شیخ طیب باندې ماشاءالله خوښ نور ټول دي او مطمئن پر شیخ طیب څوک تاسو نه تحفه درکړي او خوښ هم نه سره بل یو مسلې آیات تاسو څوک تاسو کوي او تاسو هغه جواب نه درکړي هغه تاسو جواب کوي هغه وخت کې دا اطمینان کوو چې کول شي نو شکر هغه ته وایي ته معنا اطمینان غواړي چې دا وګورم بیا وتا خو داسې حالات نه دي راغلي الحمدلله چې تا تاسو کړی دا هم شکر الحمدلله دا ملک جمهوریت ملک ته تاسو ته وزیر اعظم جوړ شي تاسو دا وته قبله نه دا ملک زموږ خراب دا ولې خراب شو د دې سمېدل بس په کومه طریقه باندې د خرابېدو لوی وجه هغه د قرآن کریم درسونه نشته د قرآن عملی نفاذ نشته او د شریعت اظهار نشته نو دغه شي نو زموږ اطمینان راځي چې ان شاء الله من بسر شي ان شاء الله تاسو مکتب نه څو کتاب پټي او تاسو راګیر نو عفو ورته د غلطي اصلاح څنګه کوي د غلطي اصلاح اول هغه ته وایي چې اطمینان وکړو چې دا غلطي بیا مه تاسو جماعت کې 83 نه تقریبا 30 سال کېږي نو د حکومت چړاو برابر مدایس مناظري داسې خاص واقعیت تاسو یادي مګر څه شیر کول غواړم خاص واقعیا زما د شریف یوم او په شریف ما درس کولو بیا هغه پیرانو په هغه کال باندې تقریبا 90 و هغه کال باندې باندې حمله وکړه تقریبا 1200 کسانو داغي بیا ځونی ولما دربار ته بوتلم په ما باندې سټي وکړي چې وهلم یو شوارو تقریبا هغه په خپل جیل کې وساتلم او د شوارو نفس بیا هم د یو غرور سیدل هغه یو زل ما په درس کې ناستېدلو نو بیا هغه رالو او هغه ور کولاو پر ما پسې کاله والو هغه راو کاله کولاو کړو ما ته تاسو دې بوتلم نو خار کې خدای هغه ما ډېر ښه احسان خروي کړو او زه دا غي نو اوسم مطمئن یم او هغه زخلا کړې ما بل چا نشم تاسو څنګه چې موږ غبرال راغلی په خور کې تاسو چې بهر راغلی نو دې بلګر په تاسو اعتماد څنګه کوچ تاسو اندر جوړ بس دا زموږ زمان وخت نه دا عادت دې څنګه زه هر شورا کې حاضرین نه کړم او جماعت کار کې ما څومره کړه دا په اخلاص کړل شاید چې مرګرو په اطمینان باندې اوس مطمئن دي اوس مطمئن مسو زره استفاور کړل جماعتي احباب د پارسه پیغام ورکول غواړي نو جماعتي احباب د پردا پیغام دی چې جماعتي مرګرو ته دا زما درخواست دی چې جماعت کار په اخلاص سره صحیح طریقې سره د اصول او مطابقت کې او د ملک اصلاح او د قرآن او سنت د نفاذ په د قرآن او سنت د خورولو کوشش کوي او په دې کې د محنت کش پوره ماشاءالله عزتمندو دا امیر ارشاد توحید و سنت حضرت علامہ مولانا محمد امیر جان سید سلمه الله دا غي خبره تاسو واورئ چې غفران کې پاتې کېدل او راغلي د پېښور کې او ملګرو په اعتماد کړی دا پدې وجه کړی چې اخلاص یو منډه تړ مهنت یو شوق او محبت نو کله شوق محبت موږ خپل لړ کراوړو نو اس بعید نه چې الله رب دې ته موږ شو الله رب دې موږ هغه مقام راکړي چې په پرم دنیا کې منډه تړ وو علامه سید خپل خبره کړې په کار دار په کوم یو غواړو هغه ورته کیدو او څنګه چې دې عمل کړی دا غي نه موږ زیات عمل ان شاء الله په دنیا کې کامیاب او اخرت کې کامیاب زه علامه سید شکریا ادا کوم ډیر مننه کوم همې سید ډیر شکریا ډیر مننه خیر الله دې خوشاله کړه